سلامونه جوړ په خیر خدای دې وکړي چې روغ جوړ استئ زه رحمان الله اساس مومن زموږ سره په یو نوي اپیزود کې یو داسې شازلمې ناست دی چې څه د تعارف محتاج نه دی او دا وخت کې په خیبر پښتونخوا کې یو چمتو اواز دی نثار باز تاسو ټول پیژنئ چې هغه د عوامي نېشنل پارټۍ په حلقه پی کې 22 نه هغه ایم پی ای دی او دا وخت کې په اسمبلی کې یو چابک غږ دی د پښتنو اواز شوته یې راسه موجود دی سرباز صاحب ډیره مننه چې تاسو موږ یو وخت ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوم او بیا خاص کر چې کوم دی چې کوم پوډکاسټ شروع کړی دی بیا د باجوړ غونډه کې ضلع کې چونکې هسې مرج اضلاع کې چې کوم دی دا قسمه اکټیویټیز ډېر زیات نه کېږي نو په دې ته مبارکباد پیش کوم او امید لرم چې زموږ دلته کوم د ولس حقیقي مسایل دي هغه به چې کوم دی تاسې په دې باندې هایلایټ کوئ او دلته چې زموږ په دې معاشره کې کوم پولرایزیشن راغلی دی نو دا به مې امید ورته وي چې ستاسې د پوډکاسټ په ذریعه باندې به تاسې کوشش کوئ چې کوم پولیټیکل پولرایزیشن راغلی چې ختم کړی شي او خلک مکالمې ته دلیل ته او برداشت ته چې کوم دی راوبلل شي انشاءالله ډېره مننه نثار باز صاحب بلاول راته دا ووایه چې یو کال څه کم یو کال وشو ستاسو ایکسپیرینس څنګه وشو تجربات څه وشو څه نوی ایکسپوجر وشو بس دا چې یو پولیټیکل کارکون په حیث باندې چونکې موږ یو اوږد سیاسي سفر تیر کړی و او لا هغه سفر روان دی تیریږي ما د سټوډنټ لایف نه چې کوم دی سټوډنټ پالیټکس شروع کړي و د 2001-2002 نه او بیا پکې چې کوم دی د پارټۍ تنظیمي ډانچه کې شامل کړلی شولو په هغې کې چې کوم دی کافي وخت تېر کړو تنظیمي سیاست هم وکړو پارلماني سیاست او په تنظیمي سیاست کې چې کوم دی ډېر زیات فرق او پارلماني سیاست کې چې کوم دی ته چې کله د پارلمان برخه جوړ شي نه یوازې دا چې ته د خپلې پارټۍ نمایندګي کوې بلکې په تا باندې د خپلې حلقې د ټولو عوامو چې کوم دی حق او تا ته هغو رایې درکړي نو دغه یو ایکسټرا بوج په تا باندې چې ته به کوشش کوې چې یاره ستا د حلقې کوم مسایل دي چې هغه مسایل چې کوم دی پاکې کمې راوستلی شي او هغه مسایل چې کوم دی اوار کړلی شي نو د پارلماني سیاست او تنظیمي سیاست کې لږ ډېر فرق شته دی دا یو ایکسپیرینس وشولو لازمي چې کوم پارلمان نه زمونږ دا تمه او توقع وي باوجود د دې چې په دې ریاست کې په تېر 76 یا 77 سال کې چې کوم دی 40 سال دا ډیکټیټرشپ پاتې شوی دی او د هغې نه کم عرصه چې کوم دی دا جمهوري دورې پاتې شوي دي صحیح نو په د نورې دنیا پارلمانونه وګورئ نو خو ډېر زیات با اختیار او ډېر زیات خودمختار او په هغه پارلمان کې چې کوم ډیسیژن واخیستلی شي په هغې باندې چې کوم دی حکومت وخت عمل درآمد کوي خو له بده مرغه دلته پاکستان کې چې کوم دی جمهوریت ودې ته نه پرېښودلی شوې زمونږ چې کوم کو صوبایي اسمبلی ده کو باقي اسمبلی ده او کو سنټ دی چې څونه الیکټډ ریپرزنټیټیو په هغې کې ناست دي نو هغې خو هلته خبره کوي هلته خو چې کوم دی مسله هایلایټ کوي یو طرف ته که موږ ګورو نو بدقسمتي زمونږ د صوبایي د وفاقي حکومت چې څوک هم په حکمران پارټۍ کې په هغه ټایم ناست دي نو د هغو دا کمزوري چې هغه په هغه د پارلمان په فیصلو باندې عمل درآمد نه کوي او که بله اړخ ته وګورئ نو دلته چې کوم مقتدر قوتونه دي چې همیشه دا کوشش چې پارلمان یا جمهوریت په دې ریاست کې وده ونه کړي نو ټول نه زیات خنډونه پکې هغې اچوي نو د پارلمان تجربه خو ډېره ښه ده یو داسې فورم دی چې ته پرې د خپل وطن چې کومه قامي مقدمه ده کوم مسایل دې قام ته راپېښ دي چې هغه مسایل په هغه فورم باندې چې کوم دی هایلایټ کړي او مورلی د سیاسي کارکون سره د یو سیاسي پارټۍ سره چې کومه دی د احتجاج نه علاوه د دارنې نه علاوه د میټینګ نه علاوه د پارلمان نه علاوه بله کومه لار نشته دی ځکه جمهوري خلک په مکالمه باندې یقین لري جمهوري خلک چې کومه دی په ډایلاګ په خبرو اترو باندې یقین لري او دغه پارلمانونه چې کوم دی د دغه لپاره فورمونه دي چې هلته قانون سازی نه کېږي او هغه قانون سازیانې بیا چې کوم دی حکومت وخت د هغې امپلیمنټیشن کوشش کوي خو له بده مرغه دلته چې څومره هم قانون سازی نه وشي په هغې عمل درآمد نه کېږي ایون دا چې د یو عام شهري او د ریاست ترمنځ چې کوم تړون دی کوم ته چې موږ کانسټیټیوشن وو یا ورته آیین وو عمراني معاهده په هغه عمراني معاهده باندې چې کوم دی عمل درآمد نه کېږي نو دا زمونږ د دې ملک بدقسمتي ده بلکې دا به زه ویم چې تھرډ ورلډ کنټریز کې چې کوم جمهوریت دی نو هغه جمهوریت لا په هغه پوزیشن نه دی کوم چې په دې وخت کې د دنیا په نورو هیوادونو کې مضبوط جمهوریت دی مثال په تور باندې په یورپ کې چې هلته د پارلمان خپل یو تقدس دی د پارلمان خپل یو ویلیو ده چې هلته کومه خبره وکړلی شي هلته کومه قانون سازي وکړلی شي په هغې باندې عمل درآمد کېږي ټیک ده
ام پی ایس اف دا راته ووایي اوس یو بحث راپورته شوی دی په صوبایي اسمبلۍ کې او دغه فیصله څه وخت وړاندې راغله د ډېر وخت نه روانه وه د مخصوص نشست یا د ځانګړي سیټونو په دغه کې پی ټي آی ته سیټونه میلاو نه شو. آیا د یو سیاسي کارکون په حیث باندې تاسو دغه ته په کوم نظر باندې ګورئ؟ ظاهره خبره ده چې زمونږ د پارټۍ د عوامي نشل پارټۍ چې موږ د ولی خان بابا د باچا خان بابا په تسلسل کې او په تحریک کې روان یستو زمونږ په هر سیز باندې چې کوم دی یو اصولي موقف صحیح په حیثیت یو پولیټیکل کارکون زه دا فکر کوم چې منډیټ چونکې هغو ته میلاو شوی دی باوجود دی چې په هغې ځان له سوالونو په ټول ریاست کې په تېر 2024 چې کوم جنرال انتخابات شوي دي ټولو پارټو په هغې باندې چې کومه دی اعتراضات پورته کړي دي او هرې پارټي وایي چې په دې کې دانلې شوې ده او دا څه پړ پناه خبره نه ده. خو بیا هم چې دې وخت کې منډیټ د چا سره ورسره دی نو دا سیټونه چې کوم دی حق هم د هغې کېږي. زه په دې باندې پوهېږم چې لکه دې وخت کې هغې د پارلمان کې چې کوم دی بطورې پارټي نه و راغلي ځکه چې هغې په آزاد حیثیت باندې الیکشن کړی و. هغه خبرې چې کومه دی قانوني چې کومې تقاضې دي د الیکشن کمیشن چې کوم رولز دي هغه په خپل ځای باندې خو د دې چې کوم دی حق جوړېده چې دوی ته دا سیټونه ورکړل شوي وي. خو دلته کله چې کوم دی په سیاسي فیصلو کې چې کومه دی زمونږ عدالتونه خود مختار دي یا چې کوم دی الیکشن کمیشن خود مختار دی یا زمونږ کله چې کوم دی دلته په دې ملک کې داسې انتخابات شوي دي چې هغه فری اینډ فیري په څه نظر شکل کې چې کوم دی په هغې کې ګوتې وهل کېږي. خاص کر دا درې انتخابات چې کوم جرنل وشولو نو په دې درې انتخاباتو کې چې کوم دی ټولې دنیا دا هم لیدله دا یې تسلیم هم کړله او ټولې پارټۍ کارکنان څومره هم ذیشعور پښتانه دي زلمي دي په دې باندې پوهېږي چې هر انتخابات کې چې کومه دی دا پولیټیکل انجینیرنګ وکړلی شو د مقتدر قوتونو طرف نه اسټابلیشمنټ د طرف نه او چې چا میجارټي اخیستې د میجارټي نه ماینارټي ته کنورټ کړي او ماینارټي والا میجارټي ته کنورټ کړي. په 13 کې دا تجربه یو شان ته وکړه په 18 کې بل شان ته وکړه په 24 کې بل شان ته. دا راته ووایه چې تاسو ته به هم دغه سیټونه میلاویږي آیا تاسو به دغه سیټونه اخلئ مخصوص نشست؟ دا فیصله خو به چې کوم دی زموږ پارټي کوي او څنګه چې کوم دی زموږ د تنظیم خپل فورمونه دي نو دا فیصله چې کوم دی موږ نشو کولی. دا فیصله چې کوم دی د پارټۍ های کمان کوي د هغې لپاره پراپر زموږ خپل فورمونه شته دي. صوبایي کابینه ده مرکزي کابینه ده صوبایي کونسل دی مرکزي کونسل دی او دا فیصلې چې کوم دی د پارټۍ منډیټ مشاورت سره کېږي. تېره ورځ په ټولنیزو رسنیو باندې ستاسو د عوامي نشل پارټۍ یو ډېر اهم غړي بلکې سابقه چیف منسټر حیدر خان هوتي دا خبره راچوته کړې وه چې یاره د پی ټي آی سره ظلم روان دی په کار ده چې موږ هم د دې نه انکار کوو. د دغه خبرې سره تاسو څونه اتفاق کړی؟ ما خو څنګه فکر وکړلو چې دا خو یو مشوره یو تجویز کېدای شي څنګه چې هغه ویلي دي زموږ هم دغه تجویز به وي خپلې پارټۍ ته. خو په هره پارټۍ کې چې کوم دی په یو جمهوري انداز باندې په میجارټي باندې فیصلې کېږي نو دغه چې کومه خبره کړې دا نو په جمهوري اصول یې په ټول یې پوره کړې ده چې یاره چونکې منډیټ دی اوس سیوا اخیستی دی نو باید چې دا سیټونه هم دې ته ورکړل شي وي. خو چونکې دا فیصله عدالت کړې ده دا فیصله الیکشن کمیشن کړې ده زموږ چې کوم اخلاقي طور باندې پر جوړېږي نه هغه هم دغه دي. صحیح ده. دا راته ووایه که چېرته عدم اعتماد راوړل شي آیا تاسو به هم د دغه حصه جوړېږئ؟ هرګز موږ د عدم اعتماد حصه نه جوړېږو. د هغې وجه دا ده چې زموږ خپل اصولي موقف دی عوامي نشل پارټۍ چې چا سره منډیټ ډېر دی هغه ته د حکومت کولو حق حاصل دی. عدم اعتماد راځي نو عوامي نشل پارټۍ به هرګز د دې برخه نه جوړېږي. موږ به بیا هم په اپوزیشن کې ناست یستو. دا بېله خبره ده چې موجوده حکومت هېڅ قسمه ګډ ګورننس نه کوي هېڅ قسمه چې کوم دی د پبلک مسایل دا اډرس کوي نه. د قوم چې کوم مسلې دي که د امن او امان صورتحال دی که دلته بېروزګاري ده که دلته ګراني ده نو په هغه صورتحال کې چې کوم دی موجوده حکومت فیل دی. خو بیا هم د دې فیصله چې کوم دی دا به پر روانو انتخاباتو کې چې کوم دی د ولس په عدالت کې کېږي نو دا د دې حق دی چې د ګورننس وکړي ګورنمنټ وکړي د ورسره منډیټ دی میجارټي اخیستې ده. 15 کاله پس چې کوم دی دی به دوباره بیا د قوم په عدالت کې ودرېږي او بیا به چې کوم دی قوم احتساب کوي. ټیک ده. تېره ورځ په ټولنیزو رسنیو باندې یو بل نوټیفیکیشن مخې ته راغلی د پرایم منسټر د افس نه راغلی چې په هغه کې د جرګې بحالي وه پکې او خاص کر هغه زوړ سیستم عدالتي سیستم چې کوم دی د هغه بحالي وه پکې. تاسو دغه ته په کوم نظر باندې ګورئ؟ آیا دا د فاټه انضمام واپس راښکل نه دي؟ ظاهره خبره ده چې دی کله په 2018 کې 25 ویایني ترمیم وشولو نو تر دې ورځې پورې چې 2 کاله وشولو په 15 منی ترمیم باندې هیڅ قسمه عمل درآمد ونه کړلی شو.
یوازې دا نه و چې صرف موږ قبایلي اضلاع د پښتونخوا برخه جوړ شوي وو، بلکې د هغه سره ډېر هیوج پیکج هم ورکړی شوی و چې هر کال به په قبایلي اضلاع باندې 100 ارب روپۍ سالانه دا لګېږي. او زمونږ چې کوم خپله بیسک ډي پي د 30 ارب روپۍ هغه به په خپل ځای باندې، خو 100 ارب روپۍ به چې کوم دی ایکسټرا دا په قبایلي اضلاع باندې لګېږي. په وجه د دې چې دا قبایلي اضلاع د 13 کال نه د ترقۍ نه محرومه پاتې شوي دي، لهذا چې دا د ډاون ډسټرکټ په شان ته راوچتې کړلی شي او ولسونو ته چې کوم دی بنیادي سهولیات ورکړلی شي. دلته د سړکونو ضرورت و، دلته چې کوم دی د یونیورسټو د کالجونو ضرورت و، دلته د نویو هسپتالونو ضرورت و. نو هغه خو چې کوم دی په هغه وعدو باندې عمل درآمد ونه کړلی شولو. او زه داسې فکر کوم چې ریاست انټینشنلی نه غوښتله چې دغه مرجر دی کامیاب تللی شي، ځکه چې 2021-22 نه په دې خوا انورډ چې کوم دی اوسه پورې دلته د ترقۍ هغه شانته کارونه ونه کړلی شو کوم چې په کار وو. نو چې دوی کومه دا کمیټي اناونس کړې ده، نو دې ته تاسې لږ غور وکئ. نو دا کمیټي چې دوی اناونس کوله، یو خو د 18 مې ترمیم نه پس چې کله صوبې خود مختاره شوي دي، نو قبایلي اضلاع د دې صوبې برخه ده. د فیډرل دا هیڅ حق نه جوړیږي چې هغه د پښتونخوا صوبې یوې برخې دپاره یو سپیشل کمیټي جوړه کړي د پښتونخوا د پارلمان د اجازت نه بغیر، د پښتونخوا د سی ام او د پښتونخوا چې څومره هم دلته سټیک هولډر دي د هغو د اجازت نه بغیر د یو کمیټي جوړه کړلی شي چې موږ په قبایلي اضلاع کې چې کوم دی جرګه نظام دپاره مشاورت کوو. ستاسې کمیټي نه منو، موږ دغه رجب کړې ده او موږ دا ګڼو چې دا د صوبایي خودمختارۍ کې مداخلت دی، نو لهذا په دغه میټینګ کې موږ شرکت نشو کولی. او دویمه ده، په جرګو هیڅ قسمه پابندي نشته. تاسو وکتل چې دلته ډېرې غټې غټې مسلې چې کوم دی د جرګو د لارې وارې شولې. یو طرف ته که دلته سیول لا موجود ده، بل طرف ته که کانسټیټیوشن موجود دی، او بل طرف ته جرګې هم کېږي. د جرګو مخنیوی هیڅوک نشي کولی او نه څوک کوي. موږ هم چې کوم دی غواړو چې څومره ولسي مسلې دي د جرګو د لارې د حل کړای شي، هغې ته چې کوم دی باقاعده یو تحفظ حاصل دی. ولې په پنجاب کې پنچایت نه کېږي، ولې په سند کې چې کوم دی پنچایت نه کېږي، ولې په دې ډاون ډسټرکټ کې چې کوم دی په چارسده، نوخار، په سوات په دې ځین کې جرګې نه کېږي، مسلې د جرګو د لارې نه هوارېږي. خو دوی داسې ښکاري چې هرې نوې تجربه چې کوم دی دا په قبایلي اضلاع باندې دی کول غواړي. او زه چې څینم، نو دلته چې کوم معدنیات دي، نو د هغه معدنیاتو باندې زموږ د ملک اسټیبلیشمنټ چې کوم دی او انټرنیشنل اسټیبلیشمنټ یعنی امریکې بادار کومه فیصله چې کړې ده، نو داسې ښکاري چې زموږ دلته چې کوم معدنیات دي د هغو دپاره د قانوني تحفظ دپاره یو لار لټول غواړي. چونکې دیو دغه بل صوبایي اسمبلۍ ته راوړلو او په اسمبلۍ کې چې کوم دی ټیبل کړلو، نو موږ د هغې مخالفت وکړو، بیا ټولو پارټو په شریکه باندې چې کوم دی دغه بل ریجیکټ کړلو. نو چې په هغه کې دی د ناکامۍ سره مخ شولو، نو زموږ د ملک چې کوم اسټیبلیشمنټ دی او کوم انټرنیشنل اسټیبلیشمنټ دی، هغه غواړي دا چې دلته دا قبایلي اضلاع بیرته رول بیک کړلی شي، زوړ پوزیشن ته لاړې شي، او د دې واک چې کوم دی دا د وفاق څه شي، نو وفاق به چې کوم دی بیا موږ ته په دې باندې د قبضې کولو اختیار راکړي. خو دا ارمان به هرګز پوره نه شي، ځکه چې موږ پوهېږو په دې چې دا کوم د بدنۍ لهر رالی، نو دا لهر مصنوعي دی. ځکه مصنوعي دی، دا خالص د دې دپاره دا پراپر تیاری کېږي چې دلته زمونږ یو طرف ته وایي چې زه د قبایلي اضلاع دپاره چې کومه دی کمیټي مې جوړه کړله چې دلته موږ د جرګې د نظام دپاره مشاورت وکړو. بل اړخ ته ته لګې دلته چې کومه دی بدمني په تیزۍ سره خورېږي، پرایویټ ملیشو اهلکار چې کوم دی په ښکاره ډول باندې ګرځي، او دلته د ریاست ریټ ختم شوی دی، او ریاستي ادارې زموږ چې کوم سیکیورټي فورسز دي، زموږ چې کوم ایجنسیز دي، زموږ پولیس فورس دي، هغې په بالکل چې کوم دی ځان نانګاره کړی دی. نو ته به دې قام ته تحفظ څنګه ورکوې؟ سرباز که وګورو موږ دا وخت کې په قبایلي سیمو کې حالات ورځ په ورځ کړکېچن کېږي، جنګ ته لمن وال شي، لمنې ورته وال شي. یو ځل تاسو څه ګڼئ د دې پر شا باندې مقاصد او مرام څه دي؟ د بدمنۍ چې کومو واقعاتو را تسلسل دی، دا خو په قبایلي اضلاع کې په خصوصي توګه د تېر 15 کال نه روان دی. کله کله پکې لږ ډېر بریک راشي. لکه زه به تاته یو اګزامپل هم درکړم، او دا اګزامپل ځکه در کوم چې کله د پاکستان او د هندوستان جګړه شروع شوه، هغه 12 ورځ جګړه چې کله ټینشن پیدا شوی، نو په هغې کې تاسې کتلي په ټول قبایلي اضلاع کې او خاص کر پښتونخوا کې چې کوم دی ډېر امن او شانتي وه، هېڅ قسمه چې کوم دی اکټیویټیز نه کېدل. چې کله هغه قصه پای ته ورسېدله او د هغې نه پس چې کوم دی په دې ریجن کې نور ډیولپمنټ وشولو، چې کله اسرائیل په ایران باندې اټیک وکړو، 12 ورځې جګړه وشوله، او په 12 ورځې جګړه کې چې کوم دی مختلف ملکونه په مختلفو طرفونو باندې ودرېدل.
یورپ چې کوم دی د اسرائیل په طرف باندې ودرېده او اسلامي هېوادونو کې زیاتره هېوادونه چې کوم دی او خاص کر روس او چاینا دا د ایران په اړخ باندې چې کوم دی څه کولا ودرېدل او څه ورسره چې کوم دی د همدردۍ اظهار وکړو. نو زمونږ دا کومه خطه چې دا قبایلي اصلاح دا نه ده چې دا صرف د پاکستان د جوړېدو نه پس چې کوم دی دا په طور بفر زون استعمالېږي، بلکې کله چې دلته برټش امپایر راغلی نو دا د هغو فارموله وه چې برټش امپایر دا قبایلي اضلاع دا پټۍ چې کومه دی دا په طور بفر زون استعماله کړې وه ایز ا بلیک هول چې په دې کې به چې کومه دی ډیپ سټیټ پالیسۍ یا چې کوم دی د جګړې میدان به دا ګرځي. نو چې موږ اوس کوم سناریو ګورو نو په هغه کې چې کوم دی داسې ظاهرېږي چې یو ځل بیا عالمي قوتونو یو بل ته بډې راوهلي دي، خو له بده مرغه چې کوم دی زموږ د ریاست چې کوم مقتدره ده نو هغه خو همیشه چې کومه دی د کریا د سپای کردار ادا کړی دی، یو ځل بیا ورله د کریا د سپای کردار ادا کوي. نو ځکه زموږ په دې منطقه کې د بدامنۍ د الهر ډېر زیات په تیزۍ سره را پیدا شولو. نور خو ادروایز دلته چې کومه دی آیا اپریشن ته خو تیاری نه دي روانې؟ داسې ده دی یو چې څومره د اوسه پورې میګا اپریشن یې کړي دي او زمونږ دا وطنونه موږ پرېښي وو د باجوړ چې کوم دی ټول باجوړ ووتلو دیو دا باجوړ کندر کندر کړل، زمونږ حجرې جوماتونه محفوظ پاتې نه شو، هغې وران کړل، زمونږ بازارونه یې وران کړل، زمونږ کورونه یې وران کړل. او دا په دې خاطر باندې دا خلک وتل شوي وو چې دوی یکدم اپریشن شروع کړي چې زموږ په وطن کې د امن راشي. بیا د هغې نه پس دوی اعلانات وکړل چې موږ په قبایلي اضلاع کې امن په ځای کو لحاظه ولسونه د خپلو ځایونو ته لاړ شي. د هغې نه پس چې کله نه اپریشن کله یو اپریشن کله بل اپریشن کله یو اپریشن کله بل اپریشن، خو تر دې دمه پورې چې کوم دی په قبایلي اضلاع کې پښتونخوا کې امن راغلی. اواسې هم دیو کله چې کومه دی دا انټیلیجنس بیسډ اپریشنز دا اعلان دي سټاپ کړي، خو نن سټاپ روان دي مسلسل چې کوم دی دغه اپریشن یې کوي. خو موږ دا وایو د اولس دا فیصله ده، د عوامي نېشنل پارټۍ دا فیصله ده. او نن په باجوړ کې یو قومي جرګه شوې ده، په قومي جرګه کې ټولې پارټۍ موجود دي، منتخب نمایندگان پکې ناست وو، ملکان صاحبان پکې ناست وو، صحافیان وو، وکیلان وو، علماء کرام وو، تاجر برادرۍ سره تعلق لرونکي د هغې چې کوم د یونین مشران دي ټول ناست وو. متفقه فیصله په دې باندې کړې ده چې موږ هېڅ قسم اپریشنو ته تیار نه یستو، لہذا دلته چې کوم دی امنیت ټینګول او قایمول دا د سکیورټي ادارو کار دی، موږ ته تحفظ راکړي. او زه یو بله خبره کول غواړم چې زمونږ بدقسمتي دا ده چې صوبایي حکومت او وفاقي حکومت موږ د سره قبایلي اضلاع اون کوي نه، موږ اون کړي. زمونږ چې کوم دلته حیثیت دی هغه زه هر فلور اف د هاوس ما دا خبره کړې وه چې موږ ته د میرانۍ مور سلوک زموږ سره کېږي، نور زموږ سره د میرانۍ مور سلوک دا پرېښودلی شي او موږ ته د انسانانو نظر وکړلی شي، ځکه چې ولسونه د بدامنۍ نه تنګ راغلي دي او په هیڅ صورت باندې خپل وطنونه پرېښودلو ته تیار نه دي. ټیک ده. نن چې کومه جرګه شوې په دغه کې پرېکړه مو شوه چې هر پر روان 14 تاریخ باندې به یو ګرانډ جرګه کېږي د پښتنو د باجوړ. داسې جرګې مخکې هم شوي دي، درنې هم شوي دي، دلته کې احتجاجونه هم شوي دي. آیا د دې سره به امن راشي؟ د امن په حوالې سره د سیاسي پارټو یا د ولسونو چې کوم احتجاجونه دي یا درنې ورکوي یا پریس کانفرنس یې کوي، همدغه ټولز او دغه لاره ورسره ده. صحیح. تاسې وکتل چې په سوات کې ولسونه راووتل، په هره جمعه باندې به احتجاج کاوه، خو ټول قام په اتفاق به راوتو، د لکونو په تعداد به راوتل. هلته چې کوم دی لږ سړوبیا راغلی او په ریاست باندې یو پریشر بریډلی شو. د دې قسمه احتجاجونو، درنو، امن پاڅونونو اثرات دي او هغه اثرات په دې ډول باندې چې په ریاست یو پریشر پیدا کول دي چې هغه خپلې هغه پالیسۍ د کومو په وجه چې دلته عام انسانانو ته تکلیف رسیږي، نقصان رسیږي او زمونږ په تاوان تمامیږي، چې هغه پالیسۍ د دې ختمې کړي او موږ ته مستقل او دایمي امن راکړي. که چېرته د دې دا خیال وي چې دلته کوم معدنیات پراته دي موږ به دا معدنیات لوټ کړو، نو دا وطنونه باندې چې کوم دی پښتانه دا چې کوم دی د زرګونو کال نه آباد دي، حق په د دې پښتنو دی، د دې قبایلي اضلاع د عوامو دی، دا په هیڅ صورت باندې ممکنه نه ده. نو د امن پاڅونونو سره چې کومه دی ډېر زیات بدلون راتلی شي، بشرط د دې چې دا څوک د کریډټ په چکر نه بلکې ټول قام ته په اجتماعي ډول روزي، ځکه چې دا مسله نه یو حلقې ته ده، نه یو پرته ده، نه یو ګوند ته ده، بلکې بدامنۍ دا د دې ټولې معاشرې دپاره ناسور ګرځېدلی دی. بطور صحافي ستاسې دا کومه کمیونټي چې ده دا د دې حالاتو نه افیکټ شوې نه ده. څومره صحافیان په دې حالاتو کې شهیدان تللی شو، په څومره صحافیانو باندې دا قدغن لګېدلی چې تاسې
حقیقي ځمکني خبرونه چې کوم دی ولس ته مه رسوئ چې ځمکني کوم حقیقتونه ده به تاسې ولس ته نه رسوئ داسې ده که نه ده بالکل زموږ FIR شوي دي FIR وژل شوي دي پکې خلک په دې خبره اوس هم باندې چې خلک- تاسې حقیقت مه وایئ بالکل دا سیاسي کارکونان ته ویلی کېږي زه منتخب نماینده یم دا موږ ته ویلی کېږي موږ هم چې کوم د ټارچر کېږو خو چونکې موږ د خپل قام سره دا لوس کوي دا مو سره واده کړې ده چې موږ به ستاسې مقدمه د پارلیمنت په پلور باندې وړاندې کوو نو په هغه مقدمه کې چې کوم دی لګېستو کېدای شي کمی بې شعره نه شوی خو ښه په ایماندارۍ دا کوشش دی چې کم فورم راته میلاویږي په هغه فورم باندې موږ د خپل وطن په ظلم په بربریت په ناروا په بدامنۍ په بېانصافۍ باندې موږ خبره کوو او دا زموږ فرض دی خپل فرض پوره کوو ټیک ده د سرباز کو بیا یو ځل دلته کې فوجي اپریشن کیږي تاسو به دغه حمایت کوئ که مخالفت کوئ د پوځي اپریشنونو حمایت موږ هرګز نه کوو ځکه چې پوځي اپریشن خو زما د وطن تباه او برباد کړی دی په کوم صورت باندې موږ د پوځي اپریشنونو حمایت وکړو دی چې د ورسه پورې څونه اپریشن یې کړي دي هغه اپریشنو په نتیجه کې ما ته کم خیر را رسېدلی دی د قام ته کم خیر را رسېدلی دی د قام ته کم امن ورکړی شوی دی هېڅ باندې موږ چې کوم دی د پوځي اپریشنونو حمایت نه کوو تېره ورځ په ټویټر ایکس باندې ستاسو د عوامي نشر پارټۍ یو ډېره تکړه شیمیل دی محراب اوان هغه دا خبره کړې چې په وزیرستان کې او په دې ځینو علاقو کې چې کوم ځای کې ټرریزم په ایکسټریم لیول باندې دلته اپریشن وشي په هغه باندې رد عمل د پی ټی ایم غړي حیات پرغال ورکړو چې یاره د دې نه مخکې چې کله د دې په صوبه کې حکومت نو دوی د اپریشنونو اجازه هم ورکړې کله چې دوی په سوات کې مذاکرات کول د مذاکراتو نه د راوپه شوي نو پېښور کې چې اپریشن شروع شوی دوی د هغه حمایت کړی او په هغه کې دا تورم لګولې وو چې یاره دوی هغه وخت کې پولیسو ته درواله اسلحه ورکړې وه او ډېر پولیس یې په وجلي وو دوی به څه سپیناوی کوئ تاسو دا تر څو پورې چې کوم دی تاسې زموږ د پارټۍ د یو رکن خبره وکړه چې هغې دغه شانته خبر ورکړی ما خو نه دی کتلی خو بیا هم دا د هغې ذاتي نظر کیدی شي د پارټۍ نظر دا نه دی د پارټۍ خپل صوبایي ترجمان دی د مرکزي خپل ترجمان دی او داسې چې کوم دی د هرې ضلعې خپل ترجمان دی د پارټۍ د صدر خبره کوم کېږي که د صوبې صدري کې د مرکزي صدري یا صوبایي جنرال سیکرټري یا مرکزي جنرال سیکرټري نو هغه د پارټۍ یو قسم نه پالیسي سټیټمنټ وي دغه چې کوم انډیویجوال دا بیان ورکړی دی دغه هېڅ اهمیت نشته د خپل ذاتي نظر کېدی شي تر څو د سوات خبره تاسې وکړله او یا چې کوم دی په هغه وخت کوم صورتحال دلته پیدا شوی نو یو خو د دې خبرې زه ډېر کلیر وضاحت کول غواړم چې قبایلي اضلاع هغه وخت کې د پښتونخوا برخه نه وه صحیح ځکه چې پښتونخوا د ډاون ډسټرکټ وو او زموږ دلته چې کوم په صوبه کې حکومت و نو موږ خو حکومت نه دی کړی موږ خو چې کومه دی د خپل کارکونانو لاشونه اوچت کړي جنازې مو اوچتې کړي دي 15 کاله چې کومه دی موږ یو طرف ته چې کولیشن ګورنمنټ و یعنې دغه شان د میجارټي منډیټ هم زموږ سره نه و یو طرف ته موږ لګیو موږ د ولس چې کوم بنیادي مسایل وو د تعلیم په اړه باندې کار کاوه د صحت په اړه باندې کار کاوه د کمیونیکیشن لپاره هم سړکونو جال خوراوه د 13مې ترمیم دپاره چې کوم دی لابینګ کاوه د صوبایي خودمختارۍ دپاره هم جدوجهد کاوه بل اړخ ته چې کوم دی میلیټنسي وه نو چې کومه میلیټنسي وه د هغه میلیټنسي چې کوم دی کوم اثرات را روان او کومه تباهي سره موږ مخ کړي وو د موږ د جرګې د مکالمې قایل خلک ایستو تاسې به د پرسیاب خټک صاحب تاسې به چې کوم دی د میا افتخار حسین صاحب هغه انټرویو یې کتلي او ډېر په تفصیل سره دې خبرې او د دې الزام جواب کړی دا کوم الزام چې پرون بیا لګېدلی دی دا زموږ دپاره څه نوی نه دی چې موږ په کوم صورتحال کې چې کوم دی دغه ته لاړو سوات ته او په کومو حالاتو کې موږ چې کوم دی مذاکرات وکړل په کومو حالاتو کې چې کوم دی موږ خبره وکړله او د هغې نه پس لازمه خبره ده ته په ګورنمنټ کې وي نو د ګورنمنټ کار چې کومه دی ذمهواري اخیستلي نو موږ د دې ټولو حالاتو ذمهواري په خپل سر اخیستل او د هغې موږ ډېر لوی قیمت ورکړو قیمت هم چې کوم دی د 14,500 شهیدانو په شکل کې ورکړو چې موږ 14,500 کارکونان شهیدان ترې شو په دې کې زموږ ډېر غټ غټ لیډران دا د دې نه د دنیا نه لاړ هغه شهیدان ترې شو د بشیر بلور غونډه کې مشر زموږ چې کوم دی دا شهید ترې شو بې دردۍ سره د میا افتخار حسین صاحب چې کوم دی یو کلو ته یو بچی و هغې په دې خاوره باندې قربان تللو داسې په ملي مشر اسفندیار ولی خان باندې خودکش وشوه په کور کې چې په هر اختر کې به چې کوم دی هغه کېناستلو په کور کې ماپ نه کړلو داسې ډېر واقعات وشولو او زه تا ته دا هم ویم د 2014 انتخابات کېدل په دې باجوړ کې هم زموږ امیدواران ولاړو په ټوله پښتونخوا کې ولاړو په 2014 کې د 13مې ترمیم سزا یې موږ ته راکوله ځکه چې موږ د پښتنو چې کومه قانوني مقدمه وه هغه موږ ګټلې وه
او چې په دې پسې موږ فوري دویم دوره د حکومت راغلې وې، نو په هغه آئین په 18 آئین صوبایي خودمختارۍ به موږ عمل درآمد کولې، دلته به ترقي راتللې او موږ به د پنجاب د اشرافیانه او د دې ملک د اسټابلیشمنټ نه د دې قام حق راوړلی په عملي توګه، قانوني طور خو شوی و، آئیني طور خو شوی و، خو عملي اقدام اوچتولو. نو موږ د بم او د بارود سره مخ کړلو او موږ الیکشن کمپین ته پرې نه ښودلو. ستاسې به یاد وي باجوړ کې موږ الیکشن کمپین په کوم حالاتو کې کړی دی. اخیره کې دا چې الیکشن ته 2 ورځې پاتې وي په موږ باندې دماکه وکړه. زما سره چې کوم دی زموږ د پښتون سټوډنټ فیډریشن په وخت کې زه په پی ایس ایف کې 2 کارکونان زموږ چې کوم دی دا شهیدان تللی شولو. موږ په هغه الیکشن کې چې کوم دی د خپلو شهیدانو جنازې اوچتولې، لاشونه مو اوچتول، په وینو کې خړپېدلو او خلکو چې کوم دی کلاو جلسې جلوسونه کول. دا څونه تنقید د عوامي نېشنل پارټۍ په اړه باندې کېږي، نو زه په دې باندې پوهېږم چې د خلکو خو ټیک ده، موږ دا خبره کوو چې ټول پښتانه د عوامي نېشنل پارټۍ سره نه دي، خو عوامي نېشنل پارټۍ د ټولو پښتنو دپاره ده. نو دا پښتانه خو چې کوم دی دا کوم چې په موږ ډېر زیات تنقید نه بلکې زموږ تضحیک کول غواړي، نو د دې دا خیال دی هغو ته پته ده چې بېشکه موږ دې له ووټ نه ورکوو، د اقتدار ته نه رسو چې دی په واک کې راشي او فیصلې وکړي، خو ګیله به د دې ونه کومه. موږ ته ګیله سر په سترګو باندې، خو تنقید هغه تنقید چې د هغې بنیادي تش الزام نه. ټیک ده. په اخره کې دغه پوښتنه کو چېرته بیا داسې خبره راشي چې د قام په ګټه تمامېږي او په هغه کې ستاسو د پارټۍ موقف بدلي، تاسو به د پارټۍ د موقف سره ودرېږئ یا د خپل قام د ولس د خبرې د هغه موقف سره ودرېږئ؟ یا زما نه دی خیال چې عوامي نېشنل پارټۍ کله داسې فیصله کړې چې هغه د عوام په مفاد کې نه ده، چونکې دا خو یو قامي تحریک دی او د 100 کال نه را روان دی. نورې پارټۍ به یا هغه شان بین شوي به نه بین شوي، خو دا تاریخ برخه ده چې عوامي نېشنل پارټۍ باندې 2 ځل پابندي لګېدلې ده او ټول په ټوله قیادت یې ولې 15 او 10 کاله چې کوم دی قید تاړتلی دی، ټارچل سرې پرې تېرې کړي، جایدادونه یې نیلام کړي دي، خو موږ کله هم د خپل ولس په حقوقو باندې چې کوم دی کمپرومایز نه دی کړی. د دې ولس چې کوم حقوق دي هغه موږ هرګز نه پرېږدو. موږ د دې قام نه یستو، موږ د دې خاورې نه یستو، موږ د دې ولس نه یستو او دا قامي تحریک چې کوم دی دا د دې خاورو د قام نه راټوکېدلی دی. نو چې د قام کومه فیصلې هغه د عوامي نېشنل پارټۍ فیصلې انشاءالله تعالی داسې هېڅ قسمه صورتحال به نه پیدا کېږي. د عوامي نېشنل پارټۍ سره چې کومه دی د دنیا انټلیکچوال ورسره دي، د دنیا چې کوم دی دانشوران ورسره دي، پوهان ورسره دي او ډېره یو پخه تجربه لري او داسې سیاستمدار ورسره دي چې هغو عمرونه په دې کې چې کوم دی تېر کړل او د دې سټیټ چې کومې پالیسۍ دي، کومه داخله پالیسي ده، کومه خارجه پالیسي ده او په هغه کې چې کوم دی د پښتون نېشنلزم د ماتولو لپاره کومې هڅې 6 او 7 کاله وشولې، نو هغه هڅې چې کومه دی لا د اسټابلیشمنټ چې کومه دی هغه شروع دي، خو لا ورته موږ په میدان کې لکه د غره ولاړ یستو. د هغوی کوشش دا ده چې نېشنلزم ماتلی شي، زموږ کوشش دا دی چې خلک نېشنلزم طرف ته راشي، په یو بل پسې پچموزي پرېږدي، یو بل ته پیغورونه پرېږدي، بلکې په ملت کې په اتحاد کې او په اتفاق کې د دې قام ګټه ده، په دلیل سره یو بل سره خبره وکړي، په مکالمه باندې خبره وکړي، نه چې یو بل ته پیغورونه ورکړي. تاسې به ګورئ په سوشل میډیا کله داسې قسمه موقع راشي نو زر چې کوم دی موږ شروع کړو دا څونه زلمیان چې نو سیاست د جذباتو کار نه دی، سیاست ډېر د سنجیدګۍ نامه ده او ډېر د سړي سینې کار دی او دا ډېر اوږد سفر دی. په دې اوږد سفر کې چې کوم دی هر قسمه کړاوونه راځي، جیلونه پکې راځي، پایارې پکې راځي، مرګونه پکې راځي او دغه هر څیز ته چې کوم دی موږ په حیثیت یو نېشنلسټ، په حیثیت د عوامي نېشنل پارټۍ د یو ادنا کارکون موږ ورته ملا تړلې ده. ټیک ده. دا وخت کې ځوانان ډېر په تشویش کې دي، مایوسه دي، کو حالات موږ وګورو دلته کې، کو موږ د روزګار خبره وکړو، انامپلایمنټ دی دلته کې، ډېر زیاته مسلې دي، ځوانان ډېر زیات په تشویش دي. څه پیغام څه میسج به لرئ ځوانانو؟ یقینا چې دا خو د افسوس خبره هم ده، ځکه چې د پښتونخوا د پاپولیشن 68% 88% د آبادۍ برخه چې کومه ده دا په زلمو مشتمله ده او زلمي چې کومه دی د قامونو دا مټي، دی طاقت دی قوت، خو له بده مرغه دې ته چې کوم دی کومه پاملرنه نه کړې شوې. موجوده صوبایي حکومت دی او وفاقي حکومت دی نو هغه په دې باندې فوکس نه ساتي. بېروزګاري د حد نه سیوا شوې ده. موږ یې وینو چې خلک خلیج ته روان دي، خلک یورپ ته روان دي، د ډېرو خطرناکو لارو انتخاب کوي په وجه د دې چې دې ته نه په ګورنمنټ کې په ګورنمنټ جاب اپورچونټي نه چې کوم د حکومتونو پیدا کړله او نه ته په پرایویټ سیکټر کې چې کومه دی د جابس اپورچونټي پیدا کړلې. دغه اپیل به مې ځوانانو ته چې مایوسه کېدل نه دي پکار، خپل مهنت جاري ساتل پکار دي
او د خپل قام او د خاورې دپاره چې کومه دی په اخلاص سره پاڅېدل دي او هر سړی په خپل وس باندې پړ دی. یو سړی پولیټیکل کارکون دی، اکټیو پالیټکس کوي، نو هغه به د خپلې پارټۍ د لارې د خپلې خاورې خدمت کوي. او یو سړی چې کوم دی روزګار کوي، یو سړی صحافي دی، یو سړی وکیل دی، یو کس په یورپ کې په خلیج کې ناست دی، نو سوشل میډیا د لارې چې کومه دی د خپلې معاشرې د پولارایزیشن د ختمولو لپاره کردار ادا کولی شي. او په دې معاشره کې چې کوم دی د پښتنو ته کوم مسایل راپېښ دي، د بدامنۍ مسله ده، د بېروزګارۍ مسله ده، او داسې چې کوم دی د بد اقتصاد مسله ده، نو دا ټولې مسلې چې کوم دی د بدامنۍ نه جوړې دي. اصل ایشو چې کوم دی بدامني ده چې یو پیره په دې خاور باندې امن قایم شي، نو دا خاوره بیا چې کوم دی خود به خود ترقي کولی شي. ځکه چې اوس خو په قبایلي اضلاع کې چې کوم دی د ولسونو سره، د ځوانانو سره، د مشرانو سره د خپل سر فکر پیدا شوی دی چې زموږ سر د محبوس تللی شي. نو د ریاست د خوا چې کومې فیصلې راځي، هغه فیصلې چې زما د قام په ګټه نه تمامیږي او په نقصان باندې تمامیږي، نو باید ځان پکار دا ده چې د هغه فیصلو د هغه پالیسو چې کوم دی په کلکه باندې مخالفت وکړي. د وخت راکولو یو جهان مننه. ستاسې هم ډېره زیاته مننه چې ستاسې د پوډکاسټ په ذریعه باندې موږ خپل پیغام خپل د باجوړ وروڼو ته، د پښتونخوا اوسېدونکو ته او د دنیا په ګوټ ګوټ کې چې څومره میشته پښتانه زلمي دي چې هغو ته زموږ پیغام ورسېږي. ستاسې هم ډېره زیاته مننه. کور مو ودان. ډېره مننه. کور مو ودان.